السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشاله وئ. دوستانو نن تاسو سره خبره کوم په اوشن منرل وټامین ډي کمپلیکس یعنی په انټیک ډي باندې د خند بدی کې مختلف سکپنو والدي چې په هغه باندې موږ نن خبر کوو چې آیا دا استعمالي کې د څه لپاره او دا موږ څنګه استعمالول شو طریقه کار څه دی او د ماشومان لپاره موږ څه استعمالول شو او د غټو لپاره یعنی د اډلټ لپاره موږ څه استعمالول شو. نو تاسو به زیات تر لیدلی وي چې تاسو به زیات تر لیدلی چې ماشومان کله هم کمزوري وي یعنی هغوی هډوکي کمزورتیا وي یا دا شان د خپو یا د هغو وده نه کوي د سر اړو غټیږي نه. زیات تر خلک داسې هم وي چې د هغو ماشومان اړو وده نه کوي او دا سوچ کوي چې آیا بدته څه مسله ده، خو زیات تر خلک به داسې هم وي چې هغوی به دا یوز کوي، هغوی به انشاءالله هغوی له ښه پیدا ورکوي وټامین یعنی اوشن منرل کمپلیکس وټامین ډي. دا فارموله ده، په دې کې موږ ته مختلف سکپنو باندې میلاویدلی شي. مثال طور کاربن ډي شو، دغه انټیک ډي شو، اومسټي ډي شوه، اوسام ډي شو او سنیټ ډي شو. په دې کې دا مختلف سکپنو والا دي. دا بالکل د دې فارمولې والا دي. موږ دا استعمالولی شو د هډوکو کمزورتیا دپاره. دغه شانتي موږ د کیلشیم وټامین ډي چې کله هم موږ ته کمی وي د هغې دپاره موږ دا استعمالولی شو. یعنی زیات تر خلک به داسې وي چې د هغو په خپو باندې درد راځي وي، یعنی په زنګونانو باندې درد راځي وي. نو ته پوه شې دته آیا دته د کیلشیم وټامین ډي مسله ده، یعنی دته کمزورتیا ده، د کیلشیم وټامین ډي کمی دی. نو چې هر کله هم موږ کیلشیم وټامین ډي د پترو صرف د میډیسن نه حاصلولی شو، هغه دا دي کاربن ډي شو، انټیک ډي شو، اومسټي ډي شو، اوسام ډي شو، اوسنیټ ډي شو. دا شانې مختلف سکپنو والا دي چې په هغې کې په دې نوم باندې تاسو ته راتلی شي. یعنی په هر مختلف نیمز فارموله بالکل دغه شانتې سیم وي، خو په دې کې بیا ښه کپنیانې و ښه کپنې هم شته او بیکاره کپنیانې هم شته. خو آیا تاسو دا معلومول غواړئ چې موږ کم استعمال کوو زموږ دپاره کم ښه دي؟ نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ. نن به زه تاسو ته په دې باندې پوره ډیټیل در کومه. ویډیو تر اخره پورې ګورئ، چېرته ځئ مه موږ سره اوسئ. دوستانو څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه چې کیلشیم وټامین ډي 3 چې هر کله هم موږ ته کمی وي د هغې موږ ته به څنګه پته لګي یا موږ ته څه کمی دی. چې تاسو ته کله هم په خپو باندې درد یا په زنګونانو باندې درد یا تاسو د هډوکو کمزورتیا وه، د هغې دپاره تاسو کیلشیم وټامین ډي 3 استعمالولی شئ. تاسو پوه شئ په دې کې به تاسو ته کیلشیم وټامین ډي 3 کمی وي. زیات تر خلک به داسې هم وي چې د هغوی په زنګونانو به درد وي، په خپو باندې به درد وي، په ملا باندې به درد وي او زیات تر به تکاوټ محسوسوي، څه کار به نشي کولی چې لږ لاړ شي بیا به زر ستړی کېږي. نو تاسو پوه شئ دته کیلشیم وټامین ډي 3 کمی دی. چې هر کله هم تاسو ته دا مسله وه نو تاسو استعمال کړئ اوشن منرل کمپلیکس وټامین ډي 3 وټامین ډي. دا فارموله ده، په دې کې تاسو مختلف کپنو باندې میلاویدلی شي. ما تاسو ته هم بیا به درته هم خیر دی. خو او بله خبر دا ده، دا مونږ زیات تر په پریګننسي کې چې هر کله هم فیمیلز وي هغوی ته ډېر زیات کمزورتیا راځي. نو تاسو چې هر کله هم هغه خواتین ته تداوی ما هغه فیمیلز تداوی ما چې هر کله هم تاسو په پریګننسي یعنی د هغوی چې کله پریګننسي وي هغه فسټ ټرایمسټر اف پریګننسي وي یا سیکنډ ټرایمسټر اف پریګننسي وي یا تھرډ ټرایمسټر اف پریګننسي وي یا د پریګننسي نه بعد یعنی چې کله هم ماشوم وشي د هغې نه پس چې کله هم تاسو دا هغوی ته ډېر زیات کمزورتیا وي. ځکه چې تاسو ته ښه پته کله چې هم یو فیمیلز هغه ماشوم پیدا کړي نو د هغې چې کوم هډوکي ډېر زیات بونز وي هغه ډېر زیات لاس کېږي، ماتېږي، بروک کېږي. نو د هغې د وجې نه د ډېر زیات کمزورتیا راځي. نو موږ له د کیلشیم وټامین ډي 3 استعمالول ډېر زیات ضروري دي. او په پریګننسي کې خو بیا ډېر زیات ضروري دي. په پریګننسي کې دا ډېر زیات کار ورکوي، ډېر زیات ضروري دي، امپورټنس دي. هغه تاسو له دې ضرور توجه ورکوئ. هغه تاسو په کیلشیم وټامین ډي 3 هغه تاسو د ګولو په ذریعه تاسو خپل وجود ته پوره کولی شئ یا سنلایټ ته وجې نه یا هغه فوډز هغه غذا تاسو استعمال کړئ چې په کم کې کیلشیم وټامین ډي 3 وي. نو تاسو ته بیا وروسته څه پریشاني نه وي. دغه شان دې سره موږ کالسیپرال انجکشن هم استعمالولی شو. هغې باندې بیا انشاءالله خبرې وکړو. خو اوس موږ خبره کوو د کیلشیم وټامین ډي 3 یعنې اوشن منرل کمپلیکس وټامین ډي باندې خبره کوو. لکه په دې کې انټیک ډي شو سامک اپنای والا، دغه شان کاربن ډي دی هغه مارټن کو اپنای والا دی، دغه شان اومسټي ډي دی هغه جینکس اپنای والا دی، په دې کې اوسام ډي دی هغه ګیټس اپنای والا دی، په دې کې اوسنیټ ډي هم ته میلاویدلی شي هغه ای جی پي اپنای والا دی. په دې کې تاسو دا ملټي نیشنل اپنای دي، تاسو دا ضرور استعمال کړئ. که تاسو ته کیلشیم وټامین ډي 3 کمی وي تاسو دا ضرور استعمال کړئ.
نو تاسو چې هر کله هم ما تاسو ته دا ووایي چې کله هم موږ ته بون ویکنس وي یا دردونه وي کلشیم وټامین ډي 3 کمی وي موږ ته نو تاسو دا بالکل استعمال کوئ ځکه چې په دې کې منرلز هم دي منرلز تاسو ته ښه پته ده کې منرل هم دي هغه زموږ د وجود لپاره ډېر امپورټنس دي د کلشیم وټامین ډي هغه پکې هم دي تاسو دا ضرور استعمال کوئ انشاءالله تاسو څه پریشاني وي هغه بیا نه وي نو دې کې تاسو ته ګولو په پام کې هم راتلی شي او په سیرپ پام کې هم راتلی شي سیرپ موږ د ماشومان دپاره استعمالولی شو یعنې 10 سال چې کم عمر وي د هغوی دپاره 1 چمچه سهار یو ماښام موږ استعمالولی شو د 2 کال نه سیوا او 10 کالو پورې دا شان دي د اډلټ دپاره یعنې د 15-18 ایج نه واخله دا شان دي دپاره موږ ټیبلټ استعمالولی شو په دې کې 30 ټیبلټ وي او سیرپ پام کې موږ د 60 ml هم میلاوي دي شي او 120 ml هم میلاوي دي شي په دې کې د دې پرایس دومره نه دی ټول پرایس 300 پلس دی تر 300 پلس نه والا 30 پورې یعنی د 300 نه والا 330 پورې دی 302 قیمت دی 330 پورې خانتي تاسو تللی شئ نو د هغې دا قیمت هم ما تاسو ته ووایي پرایس یعنې پرایس مې ته هم ووایي دغه شان دي سره ما تاسو ته یوزز هم ووایي او سایډ افیکټ د دې داسې خاص نشته پیر بیا هم تاسو ته ومیټنګ هم کیدی شي سټمک پین هم کیدی شي ایا که تاسو دا مسله یعنی وشوه نو تاسو بالکل د ډاکټر سره ضرور رجوع کوئ ځکه چې سایډ افیکټ تاسو ته بیا هغه څه نقصانات تاسو ته پیدا کولی شي دوستانو دا و زما ویډیو که تاسو خوښ شوي نو ویډیو ضرور لایک کړئ کمنټس هم وکړئ خپل رایه په کمنټس کې ماته ضرور راکړئ ها زه به تاسو دا هم نه وایم چې آیا زما چینل تاسو سبسکرایب کړئ تاسو بالکل مه سبسکرایب کوئ او آیا که تاسو انفارمیشن د اباوټ میډیسن غوښتل غواړئ نو ضرور کوېسچن وکړئ انشاءالله کمنټس په تھرو باندې به تاسو ته جواب ضرور در کوم چې چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ الله مو چېرته هم ناروغوه نه مو الله تعالی بیماروه ځکه چې بیماري ډېر زیات بد څیز دی په دې باندې تاسو ته ښه پته ده بیماري خو خیر د الله د طرفه موږ له په دې باندې صبر کول پکار دي خو خیر الله تعالی ټول مسلمانانو د بیمارۍ نه وساتي ځکه چې بیماري ډېر زیات ډېر زیاته مشکله خبره ده د دې چې کوم خدمت د دې چې کوم میډیسن پوره کول زیاتره د هغه کم چې غریبي کورنۍ وي د هغوی دپاره ډېر زیات اپورټ کول ډېر زیاته ګران خبره ده نو الله تعالی دې موږ ټول له صحت راکړي ځکه چې صحت د الله تعالی یو لوی نعمت دی چې هر کله هم به صحت روغ نو موږ ته به څه مشکلات څه پریشاني څه ډپریشن سب بالکل پریشانی هغه موږ ته نه راځي چې هر کله هم موږ په صحت باندې روغ نو الله تعالی نه لاک شکر ایستل پکار دی ځکه چې الله تعالی موږ له دا یو نعمت راکړلی په دې باندې موږ تاسو سوچ وکړو نو موږ اړو سوچ کولی نه شو چې آیا الله تعالی موږ باندې ډېر غټ احسان کړی دی نو الله تعالی نه لاک شکر ایستل پکار دی په دې باندې چې موږ الله تعالی روغ پیدا کړي وو غوږونه سترګې لاسونه په هر څیز باندې موږ روغ یو نو الله تعالی دی ټول مسلمانانو ته صحت ورکړي هغه مسلمانان هغه بیماران چې کم په بیماران دي هغوی د الله تعالی شفای کامله ورکړي چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ الله په امان